اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زما قدرمنو زما نوم ډاکټر خالد فاروق ته او زه از اسسټنټ پروفیسر یورولوژي وارډ کار کوم لګیم دلته لیډي ریډینګ هسپتال ایم ټي آی کې تقریبا د یو کال نه زه دلته په دې انسټیټیوشنل بیسډ پرایویټ پریکټس چې دی ته وایي آی بی پی په دې کې کینم او چې کوم هم زموږ مریضان د ټولې صوبې وله راځي هغه د ګردې کاڼو حوالې سره وي د ګردې کینسر حوالې سره وي یا د مثانې کینسر حوالې سره وي د مثانې کاڼو حوالې سره وي د پراسټیټ حوالې سره وي د بې اولادي حوالې سره وي چې څومره هم د ګردې یا د مثانې یا د امتیازو نالې څومره هم مسایل دي دې حوالې سره چې څومره هم مریضان زموږ راځي دلته مونږ دلته په د پرایویټ آی بی پی کې چیک کوو او د بهر په مقابله باندې چونکې دلته مونږ سره آی بی پی کې سہولیات هم زیات دي د مریضانو خیال هم زیات ساتلی شي مریضانو سره څوک دوکا هم نشي کولی چې څومره هم انویسټیګیشنز دي هغه د بهر په نسبت باندې ډیر په کمو پیسو باندې دلته مریضانو ته اویلیبل وي نو یو طرف ته مریض ته سہولت ملاو شي او بل طرف ته د حکومت او د هسپتال د هغې ښېګړه هم ورسره وشي او دې سره دوه څیزونو ته ښېګړه ورسي چې یو طرف ته مریض ښه کېږي او ورسره یو طرف ته د هسپتال سټینډرډ او د هسپتال چې کوم او ټي سټینډرډ او هغو ته جنریشن هم کېږي ډېر کمې پیسې چې کومې دي هسپتال ته پاتې شي هغه پیسې بیا د مریضانو په خدمت باندې هغه پیسې بیا هسپتال راوالي او د مریضانو په خدمت باندې ولګوي نن زه چې کومه خبره تاسو ته کول غواړم د یو ډېرې اهمې مسلې چې هغه د ګردې مسلې حوالې سره خبره کول غواړم چې هغې ته وایي د ګردې کاڼي زما قدرمنو ورونو زموږ ډېر داسې مریضان وي چې هغو باندې د ګردې درد راشي یا په متیازو کې وینه چالو شي متیازو کې نوونه راشي تبه راشي نو هغو نه غلطي دا وشي چې غریبان پړه لیکه نه وي په کلي کې چېرته حکیم ته ورشي یا چېرته داسې سړي ته ورشي چې هغه ډاکټر نه وي خو ځان ظاهروي چې یاره زه ډاکټر یم چې کوم ته مونږ په عام لفظو کې عطایي وایو او په کلو کې ناست وي او هغه وله صرف یو پیناډال یا داسې قسمه ګولۍ یا څه انټي بایوټیک چې هغه اړو ده ته ضرورت نه وي او ورې کي او د اصل بیماری د وجې پته ونه لګي نو مقصد مې دا و چې زموږ ډېر داسې مریضان چې د ګردو کاڼي لري او هغو ته د ګردو درد شروع شي او هغه د دې وجې نه چې هغه سم ډاکټر ته ځان او نه خیلی شي نو آیو داسې عطایي منې واوړي چې کله بیا هغه زموږ ته راشي دلته نو د هغو ګردې په ډېرو خلکو کې موږ دلته داسې ولیدل چې ګردې ختمې شوي وي رینل فیلیور چې کوم ته وایي او بیا د ګردو صفایي او بیا وایي چې ډاکټر صاحب چېرته داسې علاج راته وکړي چې د ګردو صفایي نه خلاص شم خو بیا په هغه وخت کې دا ممکنه نه وي نو زما قدرمنو چې کله هم تاسو ته چېرته درد راځي د ګردې یا په متیازو کې وینه شروع کېږي یا در باندې تبې راځي سره د ګردې درد نو ښه خبره دا دی چې تاسو ډاکټر ته د یورولوژیسټ ته یو کوالیفاید یورولوژیسټ ته ځان رسوئ خدای وکړه چې په کوم هم هسپتال کې د پاکستان په کومه کونه کې خو چې هغه د ګردې او د مثانې د ټولو د شیو یو ماهر ډاکټر وي چې هغې ته یورولوژیسټ وایي نو دې سره موږ د ستاسو د ګردې د بچاو کېدی شي خبره مې په دې کوله چې زموږ په دې علاقه کې پاکستان افغانستان او سره هندوستان دې ته وایي سټون بیلټ د ګردې کاڼي د یو ډېر غټ اپیډیمک موږ ورته وایو چې په ډېرو خلکو کې دی دلته او وجوهات هم پوره پته نه لګي چې ولې چې آیا زموږ په دې اوبو کې څه داسې مسله دی یا د زموږ په جینیاتي هغه کې څه داسې مسله دی چې زموږ په دې ګردو کې کاڼي جوړېږي خو بهرحال دې ته یو سټون بیلټ وایي او زموږ په خلکو کې د دې ریجن خلکو کې دا ډېر په زیات تعداد باندې د ګردو کې کاڼي راځي او زموږ د ګردې د فیل کولو په پاکستان کې په ټولو کې غټه وجه چې کوم موږ ورته وایو چې میجر کلر چې مطلب غټ یو داسې شی چې زموږ خلکو ته معلوم نه دی خو د خلکو د مړولو ډېر غټ یو وجه دا دی چې د ګردې کاڼي ورته جوړ شي هغې علاج اون نه شي ګردې فیل شي او د ګردو د کاڼو د وجې نه غریب وفات شي نو خبره مې په دې پورې کوله چې تاسو ته ضروري دا دی چې کله هم د ګردې درد کېږي نو تاسو یو یورولوژیسټ سره ملاو کېږئ تاسو ته پکار دی لیډي ریډینګ هسپتال ته راځئ چې کوم هم دلته آی بی پی کې څوک هم یورولوژیسټ ناست دي هغه به انشاءالله د ستاسو تشخیص هم په صحیح طریقې سره کولی شي او د ستاسو علاج هم
اوس زه تاسو ته داخل غواړم چې د تشخیص حواله سره د ګردې حواله سره مونږ سره دلته بهترین یو ریډیولوژي ډپارټمنټ ته چې هغه کې بهترین الټراسونالوجیست وي سپیشلیست وي نه کې لکه څنګه چې بار په ډبګرۍ کې یا بار نور داسې ځایو کې عام خلک ناست وي او د الټراساوند ماشینونه اغستی یا د سي ټي سکین ماشینونه اغستی نو دلته په کمو پیسو او کوالیفاید ډاکټرانو د سپرویژن لاندې الټراساوند هم کیږي سی ټي سکین هم کیږي او د مریضانو خدمت کیږي بیا د دې تشخیص نه پس د ګردو علاج حواله سره چې څومره هم جدید طریقې کار دی عدالت په LRH کې موجود دی الحمدلله دا ایڈمنسټریشن چې کله نه راغلی دی نو موږ ته داسې آلات راکړي دي چې هغه آلات نه په امریکا نه کم دي او نه په برتانیې نه کم دي دلته که د لیزر سره وای نو د لیزر په پاکستان کې ټولو کې بهترین ماشین دلته په لیډي ریډینګ هسپتال کې د وخت کې لګي دی چې د مریضانو علاج پر روان دی او وړوکی کاڼي چې کوم دي هغه موږ په ماتو بیا دینه علاوه کله ګردې کوم کاڼي دي هغه لپاره خلاص اپریشنونه مونږ دلته ډیر کم کړل را در بند کړل وری چې مونږ سره د بور ولا هغه ماشینونه راغلي دي چې کوم په جرمني کې په هغه باندې اپریشن کیږي په امریکا کې کیږي او په برتانیې کې کیږي نو دلته مونږ د یو کال نه د ټول یورولوژي ډپارټمنټ کې د ګردې بور د کانو لپاره د بور اپریشن هم کو چې کوم کې یو وړوکی غونه سروي مونږ جوړ کو ګردې ته او د کیمرې سره وردن نوزو او هغه وخت ټول کانې په مات کو او ټول کانې راوباسو او د مریض اټینډنټ ته پلاس کې ورکو او هغه مریض صرف یو ورځ پس یا 2 ورځې پس خپل دفتر ته او د خپل کور کار ته مونږ په اساني سره ولېګو ولی چې یو وخت چې دا بغړ غټ اپریشن نو اوس په وړو کې سوري باندې کېږي یو کال مخکې مونږ دا تقریبا 2.5 سنټي میټر سروي باندې دا اپریشن کولو نن الحمدلله چې موږ سره داسې آلات د LRH ایڈمنسټریشن راکړل چې هغه موږ 1 سنټي میټر وړو کې سروي سره ګردې ته سروي جوړ کو چې هغه باندې صرف یو وړو کې غونه سنی پلاس لګي زما مرګرو لکه څنګه د ګوته چې زخم واخلي او وړو کې غونه یو پټه ولګو داسې د ګردې غټ کانی لپاره چې کوم د وړو کې بور اپریشن مونږ کو نو هغه کې غټه پټیانې هیڅ نه بلکې یو وړو کې غونه پټای لګي وي او مریض ته کله کله دا خدشه وشي چې زما اپریشن شوی هم دی او کنه دی شوی خو چې کله ټول کانی وګوري نو د مطمئن شي چې یاره په دومره وړ کوټي سروي باندې زما اپریشن شو داسې هغه کانی چې کوم د ګردونه لاندې راغلي وي مسانې ته ټوله ګردې بند کړي وي نو هغه لپاره موږ سره URS وته وي چې هغه یو کیمرا دی چې موږ د مسانې په ذریعه ایون په هغه کې مونږه سرویم ګردې ته نور جوړو او د مسانې په ذریعه د امتیاز لارې په ذریعه مسانې ته لاړ شو هغه نه پاس هغه لارې ته ګردې ته ځان ورسو او التا کانې مات کو او چورا چورا کانې راوباسو او مریض چې د نشې نه فارغ شي نو مریض نه ځان کې سکټ ګوري او نه هغه بیا هغه شک اظهار کوي چې یاره زما اپریشن شوی دی او کنه دی شوی خو چې هغه کانې وویني نو دی په دې باندې مطمئن شي چې یاره دا خو پر اختیار زما کانې شوی دی او هغه شوی دی نو مقصد مې دا چې یو خود خپل ګردو خیال ساتي زیات نه زیات اوبس کوي چې تقریبا 2 لیټر اوبه تاسو سکي نو هغه خلک چې کوم کې د ګردو کانی جوړيږي دا کانی جوړېدل به رفتار به ډیر کم شي د سره سره داسې شربتونه لکه کوک پیپسي 7 اپ د دینه انتهایی پرهیز پکار دی مالګه کم سے کم استعمالول پکار دی نیمبو بچ کومې دي دا ډېر نه ډېر استعمالول پکار دی نو د سره زمون په علاقې کې چې کوم کانی جوړيږي کوم خلکو ته متواتر کانی جوړيږي نو هغه سره د هغه رفتار کم شي نو زما به بیا تاسو ته دا خاص وي چې کله هم تاسو ته د ګردې څه درد وي یا تکلیف وي نو تاسو زر تر زره ځان یو کوالیفاید یورولوژیست چې اف فیلوشپ کړي په یورولوژي کې او د ګردې او د مثانې تخصص لري هغه ته ځان رسوي چې تاسو دا کانی تاسو مرګ پر اون رسي یا تاسو داسې زیته اون رسي چې تاسو سبا نه خپل کاروبار کول شي نه سکار لار کول شي او د ګردو صفائی محتاج وي ډیر ډیر مننه تاسو